په منځو کې یو اخلاص ته ضرورت دی او اتفاق ته ضرورت دی. که موږ تاسې سره متحد او متفق یو نو به دښمن ناکامه وي او زموږ کامیابي به ستاسې له ټولو مسلمانانو په نصیب وي. یا موږ ستاسې په دغه موجوده دور کې یا په دا موجوده وخت کې چې دا مسؤلیت زموږ ستاسې په غاړه راغلی دی نو تر ټولو بارونه درانه شوله او مشکلات یې د پخوا څخه یو په دوه شوله. پخوا چې څونه مشکلات او تکلیفونه پر ځان باندې ګاللي وه یا قرباني کړي وې یا زحمتونه کړي وه، اوس د هغه څخه دوه چنده او درې چنده شوله. هر یو به دا ذمهواري وي چې د دې ثبت ساتلو او د متحدوالي کوشش وشي. او که څوک خفه ملګري وي یا ناراضه ملګري وي د ټولو زړه ساتل پکار دي او د هغو د ناراضۍ او د هغو د خوشحالۍ دپاره تکلیف او برداشت پکار دی او هغه د ځانه سره ملګري کېدل پکار دي. نو موږ دا ظاهر او باطن باید سره یو رقم شي. لکه څنګه چې ظاهرا عنوان مو چې اسلامي نظام قایموو نو په عمل کې باید ثابته کړو او موږ تاسې ورتلونکي یو. دا به څو ورځې وي یا به نه وي خو چې په اخلاص باندې سره تېر کړو. که چیرې هر اساسي پروسه رامنځته کېدل هغه به د شریعت څخه ثبت وي او د هغه په رڼا کې به ټوله اجراات کېږي. هغه که جهاد په توله باندې وو، که په خبرو باندې منزل ته رسېدی، که په دعوت باندې منزل ته رسېدی، کړه وړه به مو ټوله د جهاد او د شریعت په رڼا کې وي. تر شریعت هاخوا ته موږ بل مسیر نه لرو، نه نورې لارې پکې ځایېږي، نه ډیموکراسي پکې ځایېږي، نه نور داسې یو شان پکې ځایېږي چې هغه موږ به دغه منزل ته ورسوي. او موږ به په دې کې نهایي کوشش کوو انشاءالله چې ټول به په دې کې سره ملګري یو چې سازش به نه وي او په دې باندې موږ ولګوي چې یک طرفه فیصله به نه وي او تنهایي فیصله به نه وي. ځکه چې دا هر څه چې موږ کوو دا دونه قرباني وکړو د دې لپاره نه د ځان د چوکۍ دپاره وکړو یا د مادیاتو دپاره وکړو. هغه دور تېر شوی دی. اوس موږ تاسې دغه دور دی چې خپل موقف ته دوام ورکړو، پر دې باندې مستحکم پاتې شو. دغه خبرې چې کېږي مسلمانان په مابینځ کې د بدمرغۍ تخمونه پاشل کېږي یا به آینده ورسره راپورته شي. په دې ته تحمل صبر پکار دی او غوږ نه نیول پکار دی. ځینې ځایونو به د سیمه ییزه یو تفرق راپورته کېږي یا به داسې خبرې کېږي یا به قومي خبرې کېږي یا به لساني خبرې کېږي. خو په هر عنوان چې خلک د دې کوشش کوي چې دغه نظام کې یو درس پیدا شي او جلاوالی پیدا شي او سره پرې شي. موږ تاسو شکر دی علم لرو که علم نه لرو د علماو سره خو اوسېږو، که نه دا خو هر چا ته رسېدلې ده خبره چې باید ودې خبرو ته غوږ نه ونیسو. که څه مو واورېدله او شک راته پیدا و د مافوقې مرجع یا د مسؤلې مرجع څخه پوښتنه وکړو چې دا شی حقیقت لري که نه لري. نو که حقیقت درلودی او هغه بې ځایه خبره وه نو هغه خو هر سړی د شریعت په رڼا کې تر لاس نیول کېږي، باید تر لاس یو څوک ونیسي. که موږ تاسې سره متحد یو نه دښمن اغېز کولی شي نه یو بل منافق اغېز کولی شي. او که موږ تاسې په عزم کې سستي لري یا نور داسې یو څه خواهشات مو په خپل ځان کې موجود وي نو بیا هر شی تاثیر راباندې کوي. بیا په مازې خبر باندې د هر چا سره سړی روانېدلی شي. نو دا خو موږ تاسې مسؤلیت دی، دا بار دی، دا ورته کېدل غواړي او بیا تر منزله رسېدل غواړي. نو هغه تنها نه کېږي. که چیرې چا ته مسؤلیت سپارل شوي او په دې کار په راز کې راغلی د شریعت په رڼا کې که کوم غیر شرعي کار وکړي دا لار هر چا ته خلاصه ده، مراجعه کولی شي، تر لاس یې نیولی شي، تر ګرېوان یې نیولی شي. په دې ولس زړه باید ازاد د خلکو په زړو باندې باید دا بشرات دا مجاهدین حکومت وکړي او داسې نه وي چې د خپل غرور د خپل کبر د خپل یو داسې کردار څخه خلک ناراضه شي چې هغه د دې په ګیر کېدو خوشحاله وي او د ده په حکمرانۍ ناراضه وي. نو که چیرې موږ د خلکو زړونه وساتو د شریعت په چوکاټ کې نو دا ولس چې نه موږ تاسو ته کامیابي نه تاسو ته ناکامه ده. اسباب غواړي نصرت بالا به شامل حالو اسباب غواړي د ولس سره ټولو د شریعت په چوکاټ کې خپل جهاد کول، د جهاد څخه ناوړه استفاده نه کول او ناحقه امرونه و ناحقه مرګونه و ناحقه باند و ناحقه پیسې و بل توکل په خدای کې توکل محض نو به مالا نصرت